بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا وخت مهد ذهب چې مدینه منورې ته په 178 کیلومتر کې یو وادي ده او هغې سره یو معروف ځای دی چې هغې ته حفر کشب وایي. دوی ورته حفر کشب وایي. دا لویه کنده ده او دلته موږ راللو د دې ځای ویزټ لا موږ ملګري مکې مکرمې ته د عمرې په نیت باندې روان وو. په لاره کې د لوکل ملګرو زموږ د علاقې ملګري دي، امین بھائی دی، د اسرار بھائی دی، حیات بھائی دی او احسان بھائی. نو اسرار چونکې مهد کې پاتې کېږي وایي چې دې ځای له ځو موږ. نو تاسو را دا ځای لږ د دې نه ویډیو تاسو شیر کومه. دا حفر کشب دا ډېر لویه کنده ده، ډېر لویه کنده. کوم ملګري چې کله سعودي عرب ته راځي او په سعودي عرب کې د هغوی شوق وي چې موږ دلته تاریخي مقامات ووینو، یقینا چې دلته د مدینې منورې او دارنګې د مکې مکرمې د دې چې کوم تاریخي مقامات دي خو یقینا د کتو دي او هغه کتل پکار دي. خو دا کومه کنده چې دا نو دا ډېره زیاته عجیب غونې کنده ده او دلته ورته حفر جهنم وایي چې حقیقت کې دا د جهنم کنده ده. د دې باره کې خو بعضې داسې مسکنسپشن هم دی چې دا هغه ځای دی چې په دې کې جبرایل علیه صلات وسلام وزر والد او د هغه د وزر د وجې نه دا کنده جوړه شوې ده. خو دا البته یو تاریخي ځای دی، نو تاریخي ځایونه خو اسم کتل غواړي. خو زه وایم چې دا ځای د کتو یقینا دی. کوم ملګري چې سعودي عرب ته راشي او یا زیارتونه له ځي او ګرځي نو دا ځای دې پکې یقینا چې وویني. دا یو تاریخي ځای دی. دا تقریبا موږ کافي حده پورې دا رالو راپو شو. لویه کنده ده، موږ خو ټول کنده نه شو کتلی. البته څه ځای پورې موږ به ځو تاسو ته ښایو چې په دې کې د باران اوبه راجمع کېږي. په سعودي عرب کې خو ډېر غټ غټ بارانونه کېږي. البته یو عجیب په دې باندې یو عجیب ځای دی. پکار خو دا ده چې دې نه یو امین بھائی سم خیال دی یو غټ ډیم پکار و که نه. بلکل پکار دا خو چې کله په دې کې باران کېږي نو دا بارانونه خو لکه زموږ چې کوم منګلا ډیم دی، توربېلا ډیم دی، یا خاص کر په دې چارسره کې یو ډیم دی زما نومېږي چې دا ډیمونه دي او د باران اوبو ته هغو کوم جوړ کړي دي. او د باران اوبو ته چې کوم ډیمونه جوړ شي نو هغې کې خو ډېر لوی اوبه راجمع کېږي. والله اعلم چې دلته د اوبو نه راجمع کېږي چې په دې کې څه داسې جاذبیت دی چې د اوبه لاندې ځي. ورنه پکار دا و چې دا بلکل دا سرفیس مکمل ډک وی او په دې کې خو یعنې دا ډېر زیاته اوبه په دې کې پکار چې راجمع شوې وې. په هر تقدیر موږ بلکل د کندې مولانا صاحب لاندې دا دغه تاسو د سپینه ایریا چې ښکاري دغه راغلي دي، دا مالګه مالګه غونې ښکاري. او دا مالګه مالګه داسې نو داسې ده چې جذب کړې ده. خو چې ښکته دا سپین ځای څومره ژور دی د دې اندازه موږ ته د دې اندازه به اوس لږې کله چې موږ بیخي حفر ته تاسو نږدې کړو چې او دلته چې بلکل دلته سړی وځي نو سړی یېرېږي، سړی بلکل یېرېږي. یو منټ دا کنده داسې یو عجیبه کنده راته زه که زوم کړم دا ځای نو دا انتهایي په ژور ځای باندې دا انتهایي ژور ده، انتهایي مولانا دا کاڼي ګلاري اسرار کاڼي ګلاري نه رسي اوس دا ډېره لویه کنده ده. کوم کسان چې تاسو مدینې ته راځئ نو دا ځای یقینا ووینئ. یو قدم شاته شئ. دا د لیدو ځای دی، دا د لیدو ځای دی، یو ډېر تاریخي ځای دی. دا تاسو له دې دا لوښی نه کوم برتن چې دی دا بلکل داسې ښکاري. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څومره ملګري چې سلامونه رالیږي د ټولو وعلیکم السلام او الله تعالی دې ستاسو ژوند کې خیر واچوي. دا تاسو زه ښې ښودلی شم، اوبه پکې نشته. دا ډېر لویه کنده ده، ډېر لویه کنده. بلکل جهنم کنده دی. په غاړه سړی چې کله ودرېږي نو په دې غاړې په ودرېدو کې سړی یېرېږي. او بلکل بل دا چې لکه د دې سړی کله زه اوس په دې ځای ورښکاره کېږم دو باندې سړی نشي غاړه ته کوي غاړې ګزار کو. دا بلکل په 90 ډګري باندې لاندې تللی دی، په 90 ډګري چې سړی ورته ودرېدی نشي. په دې کې دننه ځان له بیا مستقل غرونه دي. ونه غورځېږي دا درته وایم خیر کې ځه ځکه چې په سړي سر ګرځي موږ کړي وم خلکو ته ښایو. دا چې تقریبا تاسو وکتل چې حفر جهنم دی. تقریبا دا به څومره کیلومتر کېږي تاسو خیال باندې 2 کیلومتر 3 کیلومتر ده؟ نه 200 ډېره ده. دا لکه چې تاسو ښه چې کنده یو دا 3-4 کیلومتر نه زیات دي. دا ځای چې تاسو ته زه ما وویلو چې دا کله سړی د مدینې منورې نه راشي دا تقریبا دا د دې د ښکته راتلو ایریا ده. په دې کې موږ راښکته راللو
چا مجاهد چې ټرینر دی ښه تکړه کس ته راګرځېدو اجاز بھائی زمونږ د حزب 313 چې کوم کارکون دی نو هغه وایي چې زه په 3 غنټو کې ښکته ګوشی ما زمونږ د علاقې 3 غنټو کې ښکته دې ځکه ته سړی په 3 غنټو کې ګوزیږي دې کندې ته او زرزمین صاحب خیال کوم او الله دې خیر کړي ان شاء الله تعالی بس تاسو خیم اگر چې دې ځای کې اسلامي معلومات دي کې نشته رې خلاف معمول ز ویډیو ما د پیج را لمه چې اسلام الدین صاحب تعلق نه خو اسید ریفرشمنت لپاره ما تاسو سره شیر کوله ځکه کوم ملګری چې دلته راځي او هغه ملګری چې کوم دلته کې خاص کر د ویزټ شوق کوي چې مونږ ګرځو دلته نو بالکل دا غوي د لپاره دراتلو زیاده مګر اسرار دې خوش ادي خوشاله یو کار نه دی خوېږي مطلب ادي خوش بیا وګوره ته بیا وګوره ستاره لپاره چاندې نشو ولا غسین ته ورولې کې ستوي جزاک الله خیر بارک الله د ملګری غب شپ لګي نو موږ اجازه والو الله